روایت ته جابر رضی الله عنه کې راځي گاونډي په څو قسمه باندې په درې قسمه باندې یو قسم هغه چې درې حقوق وي دا کم گاونډي دي یو هغه چې څو حقوق وي درې حقوق دا هغه گاونډي دي چې گاونډي وي مسلمانم وي رشتہ دار د گاونډي توب حقیم شو د مسلمان توب حقیم شو او د خپل ولای حقیم شو د دې گاونډي څو حقوق شو درې دیم هغه چې دوه حقوق وي چې مسلمان وي او گاونډي وي فقط خپلوان نه وي د دې څه حقوق دي دریم هغه گاونډي دی چې یو حق وي لکه کافر گاونډي دي شو نه د خپل نه مسلمان دی صرف گاونډي دی او کافر دی د کافر گاونډي څه حقوق دي یو حق لکه تاسو مخوا کې چرچ دی کنه نو مسلمانان دي نه تاسو خپل دي تر زمانن دي نه دي د دې څه حقوق شو یو حق شو اخوا طرف گاونډي دوه حقوق شو او رشتہ داران چې شرطي به درې حقوق شو کلی کې چې کوم گاونډي نساس او نن سبا الټا خبره ده چې کوم خپل هغه سره خلبت کوي کوم چا پردي هغه سره حقوق یې لري گاونډي حق خیال نه ساتي چا خیال ساتي الر بل کلی کې خلک یارانی دوستانه او تحفه ته حایف غلو صاحب بنجب ستویلش مختلف معناګانې او تفاسیر کړي یو تفسیر قول لا ده صاحب بنجم نه مراد سفر ملګری دا صاحب ملګری ده سفر دیم صاحب بلجم نه مراد درس کې سره شریک دی صاحب بلجم درس کې سره کلاس کې سره شریک دی سبق کې خوا کې د ناس ته د زی خیالم ساته د کتابونو خیالم ساته دا نه شرط کې اخوا شمه صاحب بلجم تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم دما تامن حق دریم قول دا د صاحب بالجم نه مراد هغه سړی مراد د چې تاسو سره کسب کې شریک کاروبار کې شریک دفتر کې سره کینی روزګار ځای کې د سره ناشتي ډیوټي ځای کې د سره ناشتي دا صاحب بالجم د دم حقوق دي احسان سره کوه